الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعاشروا كالإخوان تعاملوا كالأجناب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد زما محترم مسلمانانو مشرانو کشرانو ما ستاسو وړاندې د الله پاک د عظیم کلام د سورة النساء آیات مبارکه ولوستو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکهونه می یو حدیث تاسو وړاندې تلاوت کوم په دغه آیات مبارکه کې الله پاک مسلمانانو ته یو ډیر اهم حکم او د اسلام یو ډیر اهم جزء دا حکم کوي چې هغه د معاملات د مسلمانانو ډیر اهم جز دی د اسلام چې اسلام علما فرمایي چې څلور حصې کې لکه د فقه یو کتاب د هدایه نو یو حصې چې د عبادات دي لکه روجه زکات حج منځ وغیره او یو حصې چې دي نو دا درې حصې دا معاملات دي نو معاملات دا په اسلام کې ډېر اهم جز دی او نن موږ او تاسو مسلمانانو چې دا معاملات دي دا بالکل موږ گویا کې داسې دي چې دا موږ د اسلام نه ختم کړي دي دا بالکل موږ د اسلام جزء ګڼو نه اولن کې الله پاک دې یاد کوي چې ایمان والا او تاسو مخوري د یو بل مالونه په باطلی طریقې سره په زور ظلم طریقې سره په دوکې سره په فریب سره د یو مسلمان ورور حق مخوره اګه ستا ورور دی خو چې حق داغه دی نو ته دغه حق مطلب کوه که ستا رشته دار دی که ګاونډي دی که ستا شریک کاروبار دی هر څوک چې دی خو الله پاک وایي چې تاسو په باطله طریقه باندې د یو بل مالونه مخورئ د یو بل مالونو ته نقصان مرسوئ او که خورئ نو د تجارت په ښه طریقې سره چې یاره تاسو یو بل ته نقصان نه رسوئ نن موږ او تاسو
د مونځ یو سړی ښه پابند دي، د اودس ښه پابند دي، د چاش او اشراق هم ښه پابند دي، تهجد هم کوي، خو معاملات چې د هغه وګورې نو توبې به ترې وباسي. انسان ته دومره نفرت وکړي چېره په هغه طرف باندې بیا وایي چېره نه ورځم، حالانکې ظاهره سره هغه ډېر زیات ښه، خو معاملات د هغه داسې وي چې بلکل انسان غواړي نه چېرې زه د انسان په خوا باندې ورشم. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسې داسې اوسېږئ تعاشروا کالاخوان، لکه د ورونو شانته معاشره کې داسې اوسېږئ لکه د ورونو شانته ورونه اوسېږئ. خو کله چې معاملات راشي، معاملات هم خپلو کې راشي، نو بیا د اجنبیو شانته معامله کوئ، یعنې لیکل کوئ، ښه وضاحت کوئ چېرې دا ستا شوه دا زما شوه، نو دې کې به ته د حرامو نه بچ شي، د بل د حق تلفۍ نه به بچ شي، نو ستا عباداتو باندې به اثر ونه شي. او کله چې ته معاملات دي صحیح نه وي، پردی مال خپل مال دا پیژنې نه، دا به ستا په معاشراتو په عباداتو باندې اثر کوي. نو پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به داسې چې لاسونه به الله ته اوچت کړي او یخته به هم داسې ګډ وړي، ډېر یو مظلوم صورت به یو مظلوم شکل به جوړ کړی، ډېر او زاریګانې به الله ته کوي، ډېر منت به کوي چې یا الله دا سوال مې قبول کا، یا الله دا سوال مې قبول کا، یا الله دا دعا مې قبول کا، یا الله دا دعا مې قبول کا. خو پیغمبر د خدای فرمایي چې الله پاک وایي چې زه د دې انسان دعا څنګه قبوله کړم، د دې مسلمان دعا څنګه قبوله کړم، د ده خوراک دا د حرامو دی، د ده څښاک دا د حرامو دي، د ده لباس دا د حرامو دی، د ده کور کې سامان دا د حرامو دی، نو دی دې وایي چغې. نو د دې وجې نه نن عمومي چې دا کوم افت دی په مسلمانانو کې چېرې همدا چغې و چې دعاګانې هم نه قبلېږي، منتونه هم نه قبلېږي، جړاګانې هم نه قبلېږي. نو د هغې لویه وجه همدغه ده چې معاشره کې موږ معاملات چې دي د دې هېڅوک خیال نه کوي، که هغه ملا دی، که هغه امي دی، که هر څوک دی، نو د معاشرې سره چلیږي. که معاشره کې هر څنګه حالات دي، خدای دې هسې که سودي نو ام الا ماشاءالله ځان ترې نه بچ کوي. ځکه ډېر ښه خلک ما وګته 15,000 تسبیح پیدا کړي، خو که ته ورته ووایې چېرې دا شی حرام دی غلط دی، نو بیا ورته داسې لږ په بل طرف راتاو شي. او بیا چې کله دعا کوي نو داسې دا څټ تاوی راتاوی ته وایي چې دا اسمان په لاس کې نیولی دی، او بیا وایي دعا مې نه قبلېږي. نو پیغمبر د خدای فرمایي چې دعا به څنګه الله پاک وایي زه د دې انسان قبوله کړم چې د حرام مال په غاړه کې دی، د حرام خوراک دی، د حرام څښاک دی. نو دا که هر څوک وي، مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمایي وایي په دارالعلوم دیوبند کې چې استادانو په هغه وخت کې نو وایي هغو به چې کله درس کاو دا وخت سره به څه تنخواګانې وي، یا 10 روپۍ یا 20 روپۍ هر څه چې نو وایي د هغو دغه مدرسې په ټیم کې چې به هغو له چېرته یو میلمه راغی، هسې الله پاک په دنیا باندې داسې هغوی ګوټ ګوټه چمکاو نه کړو، او الله پاک د هغوی دا فیض دا برکتونه په ټوله دنیا باندې داسې د هر یو عالم واقعه چې بیانې قسم په الله صحابه یاد د تازه کوي. همدغه وجه وه چې د هر شي خیال ساتلی دی، صرف ظاهر چهره ښایسته کولو کار نه کیږي. بظاهر تو هر شے میں ہے بے حد صفائی، مگر ہے دل میں گندگی انتہائی. اکبر الآبادی سے وایي که نه چې ظاهر د چهره ډېره ښایسته ده، ګیرم غوړه که تسبیح مړه وه، خو زړه دې دننه داسې دی چې الله دې مل شه. زړه معامله دی داسې ده چې انسان نشي در نږدې کېدی. نو چې کوم استاد به راغی، میلمه به راغی، نو هغه به خپل ټیم ته وکته چې یاره ما د دې مدرسې د ټیم نه مې 10 منټه ټیم ورکړه، یا 20 منټه ټیم مې ورکړه، یا 30 منټه ټیم. نو هغه ټیم به یې نوټ کړی، درخواست کې به یې لیکلی. نو وایي چې بیا به میاشت راله او دیوبند نه به تنخواه وصولوله، نو وایي هغو له به محتمم صاحب له به درخواست ورکړه چې یاره حضرت موږ دومره ټیم کم حساب کوو، دا پیسې زموږ نه کټ که، یعنې په هغه 10-70 روپۍ کې. نن که موږ تاسو وګورو
نو دا احتجاجونه کېږي، روډونه بندېږي چې زموږ تنخواه زیاته نه شوه او په تنخواه کار نه کېږي. خو داسې څوک تاسو ونه ګدبلې څومره کروړه نوکرانو کې دا که دکاندار نوکر دی او که د حکومت دی چې چا دا درخواست راوړی دا احتجاج یې کړی چې حضرت ما خو د حکومت سره 13 ورځې 2 لکه روپۍ میا شلمه او په دې 13 ورځې کې 10 ورځې نیم راغلی او دا 10 ورځې چې راغلی یم نو هغه هم 10 بجې راغلی یم او 12 بجې تللی یم. نو داسې درخواست چا راوړی دی او دغه خلک بیا راپاسي وایي زموږ وایي دعاګانې نه وایي مولین هم په دعاګانو ستړي شو. نو خو مولین هم ستاسې معاشرې خلک دی که چې تاسې داسې وګټئ ریوړئ ملا نه بیا ورکئ. نو چې تاسې د 20% اثر در راسي ملا ته به 5% اثر وي. ملا خو ته پارش کې نه دی ناست که نه هغه هم ستاسې نه یو ګز مخکې به محراب کې ناست دی هغه اثر په هغه باندې هم کېږي. نو دې له احتجاجونه کېږي چې تنخواه بړاو او په تنخواه کار نه کېږي. خو دا درخواست د یو دکاندار نوکر هم رانه وړ چېره نیکه ما دا چوټیانې کړې وې دا لیټ راغلی وم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. دغه آیت کې دا ټولې خبرې شاملې دي. په پردی نوکري کول، د هغې نه 10 منټه ضایع کول، سرکاري نوکري کول، دا ټولې خبرې په دې کې شاملې دي. نو چې موږ قرآن نور منو چې ځان پې دمه او دا منو بیا به دا ټولې خبرې منو چې خپل ضرورت دی منو چې موږ ته ظاهره کم ضرورت ښکاري په موږ باندې څه تکلیف راشي یاره بس سورت یاسین باندې ځان دم کړي ټیک شي بیا به دا ټولې خبرې منو. محترمو معاشرات حالات ډېر ګډوډ دي. چې کله زموږ دا حالات ګډوډ دي د دې وجې نه زموږ نه دعاګانې قبلیږي ځکه چې عذاب نه راځي، غرونه نه راښکته کېږي، زلزلې داسې نه راځي په ځمکه کې ورننوځو. د څه نه اثر د دعاګانو د عباداتو شته دی. خو کوم چې موږ غواړو نو هغه ځکه نشته دی چې زموږ حالات داسې دي. تانوي رحمت الله علیه یو پیر تنابون کې ټرین کې روانو ریلګاړي کې نو د هغه څه ځای سفر یې چې وکړ یو کس راغی په سیټو سمیلاو شو تعارف یې وشو که چېرې حضرت زه د مرید یم یا شاګرد یم. نو خبرې اترې چې کېدې هغه له بیا یو ماشوم داسې راوست ویل حضرت دا ماشوم ویل وسمیلاو شو ویل دې ته دعا وکئ. نو دعا یې ورته وکړه بیا ورته ویل دا څه دی ویل دا مې زوی دی. ویل دا څه کوي ویل حضرت دا راسه هم دې ټرین کې سفر کوي او ځي. ویل د دې څومره کاله عمر دی؟ نو په هغه وخت کې د انګریز وخت دا قانون چې د 12 سال نه به څوک د بره نو هغه نه به بیا پوره ټیکټ اخیسته او چې د 12 سال نه به څوک ښکته و د هغه نه به بیا نیم ټیکټ اخیست. نو ویل حضرت دا خو د 14 کالو دی. نو ویل ټیکټ دې ولې څنګه راخیستی او هغه ته دا تعارف وکړه چې زه ستا مرید یم او زه دا یم او زه دا یم او چاش هم کوم او اشراق هم کوم او اوابین هم کوم او تهجد هم کوم او دام کوم دا. نو هغه ته ویل دا ټیکټ دې ولې کم یې راخیستی؟ ویل حضرت نیم ټیکټ مې ولې راخیستی. ویل ولې؟ نو ویل دا بعضې علما لیکي چې خلیفه و. ویل دا ماشوم دی خو د 11 کالو خو ښکاري د 12 کالو. نو تانوي رحمت الله علیه ویل ښه ویل دا تا ته اوس معاملات نه ښکاري ته دا نه وی چې ما د حکومت نه دا پیسې پټې کړې ما د حکومت خزانې ته یعنې دا خو وایي چې خدای حکومت تباه کړي چې دا یې ونه کړه دا یې ونه کړه خو خپل سوچ خو نه کوو که نه. دا معاشره خو جوړېږي هم د دې نه. یو دیوال خو صرف په سیمټو نه ودرېږي که نه خښته به ودرې بیا به سیمټ راوړئ شګه به راوړئ دیوار به ترې جوړ شي. جو صرف بعضې خبره به حکومت ورته بل هغه هم دقسې فیصلې کوي. کور کې چې یو انسان یو بچي ته وایي چېره بچی داسې وکړه داسې وکړه پاڅېږي هغسې ونه کړي بیا بل ځل وایي چېره داسې وکړه داسې وکړه بل ورځ بیا ونه کړي بل ورځ ته بیا څه خبره وکړي. نو چې 3-4 ورځې پلار داسې شي نو بیا هغه وایي یاره په تندر یې که بس چې څه کوي به ورکې وایي زه به خپل یو ورځ شپې پاس کړم داسې وایي که نه. نو دغسې بیا د حکومت کارندګان هم وایي دا خو مسیم لونډ او تباه دی بس ورکې که دوی هم نه سمیږي نو موږ هم ورته نه سمیږو. نو تانوي رحمت الله علیه په دې خبره باندې د هغه نه هغه خلافت واخیست او ختم یې کړو. ویل تا کې دومره احساس نشته دی چې دا د حکومت د 10 پیسې یا 20 پیسې او دې وجې نه هغه تنابون کې چې به څوک ته په ریل کې یو چا به سامان وزن کاو چېرې ما سره مثال د 10 کیلو وزن دی 20 کې نو هغه به هندوان هم پېژانده چې دا د حضرت مرید دی یا شاګرد دی
چې دا په بس کې دومره خیال ساتي. نو هغه فرمایي چې زه یو ورځ په خپله لاړم او په هغه لیان کې ودرېدم چې حکم کې به سامان وزن کاو. نو یو ګارډ دغه انګریزانو وخت زه یې وکتم وایي راغی وایي زه یې وپېژاندم وایي ما ته وایي چې حضرت ته څه کې وایي ما ورته وایي چې یاره دا سامان وزن کوم او چې څومره ټیکټ یې را دي تالابون پورې وایي هغه سامان یې رانه اوچت کړ چې راځه زه یم هېڅ خبره نشته دی. وایي ما ورته وایي څنګه ته یې ویل بس زه ما پر یې ګاډۍ باندې ډیوټي ده او په سامان وایي زه سیټه کېنم راځه سیټ کې کېنه تا ته څوک هېڅ هم نشي ویلی. نو ما وایي چې یاره بیا به څه کېږي ویل هغه راته وایي پلانکي سټیشن پورې زما ډیوټي ده. ما ته د هغې نه مخکې به بیا څه کېږي ویل هلته بیا بل سرکاري کس راخي چې زه به هغه ته وایم چې دا حضرت زمونږ دغسې دغه دی د سامان ته ټیکټ یې ماله. نو هغه فرمایي وایي ما ته وایي د هغه نه مخکې به بیا څه کېږي وایي بیا به بل کس دغسې راوخي چې هغه به هغه ته وایي چې دا زما ملګری دی دا دی. وایي بیا ورته ما وویل چې زه هغه خو به راوخي چې خو د دې نه مخکې زه یو بل طرف ته روان یم. وایي ما ته وایي زه قبر ته روان یم هلته به راڅه کوم ګارډ لاړ شي. مې ویل بیا غلی شي. وایي ما وایي چې بیا به رانه الله تپوس کوي چې تا د حکومت دا پیسې چې دې سپوړلې وي دا مقرر و بیا به څه کېږي. نو ویل هغه غلی شي. وایي ما ته وایي چې هلته مې جواب نه شي کولی نو به دا خپل سامان ما ته راواپس که او حلال مال کې الله پاک برکت اچي حلال رزق کې الله پاک برکت اچي حلالي طریقې سره روزۍ کې الله پاک برکت اچي. او چې کله دغسې چې څه دې وکړه هغه دې وکړه نو بیا دغسې معاملات د بر هم الله کوي. ولا یخاف عقباها الله وایي چې زه د دې خلکو بیا څه پروا نه ساتم بیا چې څوک څنګه یو څوک څنګه د دې وجې نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی تاجر و او موږ ټول د هغه وایي مقلدین یو موږ د هغه متبعین یو موږ د هغه دعوه کوو او هغه د کپړې لوی تاجر و او وایي یو پیرې په دوکان کې یو کپړه راله او کپړه کې وایي څه غیب و نو شاګرد ته یې ویلو چې کله دا کپړه چاله ورکې نو هغه ته به دا مخې ته کړي چېرې دې کې دا مسله ده. نو یو وخت تېرېده هغه شاګرد والا کپړه چاله ورکړې وه نو هغه چې راغی کپړه دې څه کړه چېرې حضرت ما خو ورکړه دغسې خرڅه مې کړه ویل هغه غیبدار ځای دې ته وښودم ویل هغه خو رانه ير شو. نو که اوس موږ او تاسو ویل موږ به شاګرد له 10 روپۍ هم ورکړې وی چېرې واله بس توره دې وکړه ګوډ هغه ته دا دې څه وکړه ظالمه ما خو دا دومره 40 روپۍ خرابې کړې ما تا ته نه ویلي. نو حضرت زما نه ير شو اوس څه وکړم نو مزدوران یې خواره کړه وی شابه ښار کې ګرځئ وی کس تلاش کوي غیبدار شی یې وړی دی نو ښار کې څو ورځې ګرځېده نو د هغې وجه کس یې بیا پیدا کړو چې کله بیا دا معاملات وکړه نو هغه وویل چېرې زه یم په دغه عالمه هغه هماغسې واخیست ترمو یوازې صرف په اول سب ناسته په دې کار نه کېږي خپل دوکانداري کوئ هم صفې کوئ خپل کورونو کې معاملات کوئ هم صفې کوئ. مفتی شفیع رحمت الله علیه چې کومه د اوسېدلو کمره وه په کور کې تقي عثماني صاحب پلار نو هغه مفتی تقي عثماني صاحب فرمایي وایي د هغې کمرې نه به چا ګیلاس هم رابار که اوبه به یې پکې څښې نو هغه به ورته داسې رډي ولاړو وایي ګیلاس مې بیا دننه کا وایي چا به چې پلیټ هم رابار که وایي موږ یې بچي ولان کې وایي هغه به یې بیا ډېر په غوسه به یې دننه کا وایي چې کله به لیټ شو نو ډېر سخت به غوسه شو. نو ما دا خبره ته بیا وایي چې یاره بابا دا خو ته والد صاحب یې موږ دې بچي دا شی نه رابار کوو بیا ورته وایي ویل چې بچی دا ما په خپله وصیتنامه کې لیکلي دي او دا زما شی نه دي زه چې کله مړ شم نو دا به بیا تاسو تقسیم کوئ او کله دې نه بار یا تاسو پردیش یې زما کمرې ته رادننه کوئ یو سال یې تاسې تقسیم کوئ په میراث کې نو بیا به زما په ما راځي یا که زما دا بار وباسئ نو دا بار چې سړي دا ستاسو د والدي دي بیا به د هغې په طریقه کې تقسیم کوي خو ځان نه دغه دي. د دې وجې نه یو پلار چې یو کور جوړوي علما فرمایي یو زوی دی هغه له پیسې ورکوي مشر زوی دی 4-5 ورونه دي دی مشر دی نو هغه له په دې ټیم کې دا سوچ پکار دی چېرې دا پیسې دی پلار له زه به څه نیت ورکوم آیا قرض یې ورکوم د شریک په وجه ورکوم په ښه سړیتوب یې ورکوم بیا اکثر داسې لانجایي که نه چا 3 ورونه راغټ شي نو مشر وایي چېرې دا هر څه ما کړي دي نو ټیک دی تا کړي دي تا په وخت کې څه وضاحت کړی وی که نه چې دا ما څه کړي دا مفتیان لیکلي دي دا خبرې لیکلي دي نو بیا وروسته بل چې یو انسان وفات شي نو فورا یې وارثان له دا پکار دی دغه ترکه تقسیم کړي نو په هغې یو کس کښېني وایي دا مشر دی نو 7 کاله بس هغه هم مړ شي بیا بل لا مخې ده شي بیا هغه نو چې 20 کاله ودی نو بیا مفتیانو له خوشي
نو بیا به دا دشمنیان چې ځای به ځای تاسو ګورئ چې په پلاټ باندې تنازع او دا ده نو د دې ټولو خبرو خیال ساتئ صرف د دکاندارۍ سره هم تعلق نه لري چې ستاسو موږ د خپلې بیبي نه د هرې خبرې چېرې دی ونه کړه دی ونه کړه دی ونه کړه نو د هغې هم څه حق دی په موږ باندې د هغې هم خیال ساتل پکار دی معاشره به جوړېږي موږ وایو بچو دا ونه کړه دا ونه کړه نو صرف دا خو هم نه لري د هغو هم څه تربیت او څه حق دی په موږ باندې د هغې هم خیال ساتل پکار دي نو چې کله موږ معاشرې حالات د قرآن او د حدیث په رڼا کې د علماو نه تپوسونه کوو صرف په دې خو نه چې ما ته دا تکلیف دی 200 کراته کمه وظیفه وکړم چې تکلیف مې ده په دې به څنګه ده چې لاندې یو کټوۍ کې ته اور بلې او اور دې ورته لګولی دی نو د بره ته واوره وره چې دا اور مړېږي مړ به شي چې ستا خېټه د حرامو ډکه ده ستا لباس د حرامو دی ستا څښاک د حرامو دی نو ته بیا وظیفې کوه نو وظیفو به چېرته معاشره شي ستا دعا به چېرته قبوله شي دعاګانې به زموږ هله قبلېږي زموږ معاشره به هله ترقي کوي زموږ حالات به هله ټیکېږي که اعلی دی او که ادنالي که عالم دی او که امي دی که حاجي دی او که هر څوک دی چې هغه د خپل ورونه والي د حکومت د دروازې پورې د حکومت د دروازې نه والي د کور د دروازې پورې د جومات د دروازې نه والي د دکان د دروازې پورې د هر شي خیال وساتي چېرې دا حق زما دی دا د ده دی دا د مشر دی دا د کشر دی نو کله چې معاشره داسې جوړه شي بیا به امني سکون به بیا به هېڅ کله هم نه جوړېږي مفتي صاحب فرمایي چې الله په قرآن کې وایي چې باطل ختم دی باطل کلم نشي راوچی خو کم دا باطل خلک لکه یورپ ملکونه موږ وایو که نه چې دا ترقي وکړه دا ترقي وکړه دا ترقي وکړه او موږ خو همدغسې یو د لوږې مړه شو نو مفتي صاحب فرمایي چې د باطل خلکو زموږ د مسلمانانو نه یو خبره داسې پټه کړي یو وړي چې هغه پې عمل کوي که نن سبا د هغو دا معاملات چې نو دا اکثر صحیح نو دا کار خو د اسلام دی مسلمانانو دی مسلمانان یې نه کوي بیا عمل نو هغوی یې کوي چې هغوی یې بې کله کوي نو د هغو معاشره بره روانه ده او موږ ورځ ته ورځ خرابېږو د هغو نو هېڅ وجه نشته هغه ته الله پاک باطل ویلي دي هغه ترقي نشي کولی خو هغو دقه زموږ نه هغه بعضې خبرې پټې کړي الله رب دې څو خبرو د عمل کول توفیق راکړي محترم هر چا لکه غټ دی که وړوکی دی که نارینه دی که زنانه دی که عالم دی که هر څوک دی خیال ور ساتل پکار دی دا مال پردی دی دا خپل دی په لږه روزۍ باندې چې حلاله شکر به ایستل پکار دی الله به کې برکت واچي خوشحاله به لسته کاله زندګي ده چا 20 کاله ده نو دا د انسان 15 کاله به ماشومتوب 15 کاله بیا داسې بیا بوډاتوب شي نن سبا خو چپس دي او پیپسیان دي نو چې سړی 13 نه واړوي نو معده ختمه او قصې ده پره نو دا لسته کاله زندګي ده کوشش پکار دی دا موږ په سکون هله تېرو چې موږ د پردي یوې روپۍ خیال وساتو د یوې پیسې خیال وساتو نو موږ حالات به ټیږي بیا حکومت ته هم څه ضرورت نشته خو چې کله موږ دغسې موږ پروا نه ساتو نو بیا یو سپایي دی ول نه وي سیچو دی ول ابر هم پروا نه ساتي یو صدر وزیر اعظم دی ول نه ابر هم بیا پروا نه هېڅوک به پروا نه ساتي ټول همدغسې قصه به شي الله دې د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین